که چېرته تاسو ته یو داسې مسله پیښه شي یا پیښېدونکې وي چې تاسو یې چې یاره د دې اړو څه علاج نشته، د دې حاجت پوره کېدل بالکل ناممکنه دي. نو د آیت کریمه داسې طریقه درته ښیمه، انشاءالله آیت کریمه په دې طریقه تاسو وکئ. که ستاسو حاجت پوره نه شو نو بیا ماته وایئ. تاسو یقین وکئ هغه آیت کریمه چې کوم یونس علیه السلام الله د هغې په برکت سره د مئی د خېټې نه رایستی و. الله پاک د هغه مشکلاتو نه نجات ورکو، د هغه د مئی د خېټو تورې تیارې، د سمندر تورې تیارې، د هغې نه الله پاک د دې آیت کریمه په برکت سره وویستو. د دې یو خصوصي طریقه، خاص الخاص طریقه درته ښیم. انشاءالله صرف 119 پیرې به یې او تیر به هدف انشاءالله که یقین سره دې ووایي 10 منټه کې به ستا کار کېږي انشاءالله. ورنه اخري لیمټ یې چې دی مونږ ورکوو 40 ورځې، خو تاسو په خدای یقین وکئ چې په هغه ټایم هم د مونږ کارونه الحمدلله. ما یو ځل ډېر داسې سخت مشکلات ما ته په خپله پیښ شول، څو ځله ما په خپله په دې باندې تجربه کړې ده. یو ځل راته داسې څه ناممکنه کار رالو چې تاسو یقین وکئ که د هغې څه امکان و چې دا کار به هم کېږي. بس هماغه طریقه مې راواخېسته، ماسخوتن ټایم او بس 2 رکعته نفل مې وکړل او بس بیا مې هغه طریقې سره دقه ذکر وکړو او الله ته مې وجړل. یقین وکړه چې 10 منټه پس ما ته ټلیفون رالو او هغه ناممکنه مسله چې دی هغه الله پاک حل کړه. تاسو په دې یقین کوئ؟ الله پاک دې سره ګوره الله وعده کړې ده. الله فرمایي که نه چې کله یونس علیه السلام وویل لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نو الله ورته نجات ورکو. بیا الله څه وعده فرمایي؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. دا د الله وعده ده که نه ده؟ تاسو وګورئ الله یې هغه ته مونږ د دې مصیبت نه د دې غم نه نجات ورکو، هم دقسې مونږ مسلمانانو ته نجات ورکو. ننجی المؤمنین. نو څوک چې دا کلمه یې دې کې څه شک و شبه نشته، په خدای قسم لویه خزانه ده، خو لیکن که چا ته فایده وایسته. مونږ غمونو پریشانیو کې مبتلا یو او مونږ الله ته توجه نه کوو. مونږ ګرځو چې یاره چېرته به یو خان سړی به مې لو شي، دا مسله به راته حل شي، نواب به راته حل کي. په خدای قسم نوابان مسلې نشي حل کوي. مسلې حل کوونکی یو الله دی. صحابو ته به چې څه مسله راغله څنګه एकदम بې جانماز راوایسته، مسله به راوایسته، چارهدان به وکړل، اودس به وکړو او په مانځه به ودرېدو، هر څه مسلې به حل کېدې. راځئ زه تاسو ته نن داسې طریقه ښیم انشاءالله په 10 منټه کې که تاسو یقین سره وکړل 10 منټه کې کینې 40 ورځې وکړئ. مثال ګوره بعض اوقات د الله پکې څه حکمت وي، هغې کې څه تاخیر شي، نو 40 دن پورې وکړئ. داسې طریقه به وکړئ چې که د مانځه ټایم و یعنې مکروح ټایم نو ښه اودس چارهدان به تازه وکړي او 2 رکعته نفل تنهایه کې به کښېني، لکه چې هغه کمره کې به کښېني چې تا سره بل څوک ني او دروازه کې بند کې بهتر وي چې لږه تیاره شي، لکه توجه لږه زیاته شي. مطلب توجه کې دی چې الله ترې توجهي مخلوق نه توجه کټ شي. او ځان سره به داسې یو جام د اوبو ډک کېږي، د اوبو ډک جام به ځان سره کېږدي اوبه، او ځان سره به تسبیح یا کاونټر والي. او چې کله د 2 رکعته نفل وکړل نو 11 پیرې به درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. بس دا یو درود کویم 11 پیرې ټیک دی. که ورسره بل ملګری کې اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید ټیک دی. که تاسو وړاندې درود شریف وایئ که دواړه مو وایي 11 پیرې به دا درود شریف وایئ او بیا به چې دی ښه د زړه نه شروع کړي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تلفظ خو صحیح زده کړئ، صحیح طریقې سره وایئ، دا نه چې ځان مخلاصه کړئ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت. مونږ خو سره شمار پوره کوو، ما دا کسان لیدلی دي اکثر خلک وظیفې کوي سره په هغه سر یې پوره کوي. ماشومه ته راشه پلانیت ته راشه چې مونږ سره ختم وکړه، دا ختم دی، دا وظیفه ده. ته په وظیفه باندې الله رضا کوي چې ما ته کار وشي، او نو په دې باندې الله تعالی رضا کېږي دا چې مونږ په کومه طریقه بیا ادبی سره یو نه د پاکې پلیتې نه خبرې هغې راغونډ کړو، نه د تلفظ چې کي او بس صرف هغه سر نه هغه غونډ اړو او بس نه خپله صحیح یو نه بل. نو صحیح طریقې سره به یو کې ښه د زړه نه تنهایه کې به په یوازې دا کوئ. اجتماعي ختم د دې شته به درته بل ټایم ښیم انشاءالله. دا چې دی نو ځان ته ختم دی.
یو سل ولس پیرې به یې، خو په دې طریقه چې داسې لس پیرې 12 پیرې ووایه شمار یې نشته، خو چې څو ځله ووایې نو تسبو کې به نښه کېدی، یاد به ساتې چې شمار درنه غلط نشي. ټوټل به څومره یې 117 بار 117 په انګریزي کې به هم درته وایم هسې نه پوه نه شئ، او پښتو کې ورته څه یو سل او ولس پیرې، په اردو کې هم درته وایي، په پښتو کې هم ډېر خلک بیا تپوس کوي چې یاره دا 100 پیرې زه پوه نه شوم. نو یو سل ولس پیرې به، او دا لوښی چې د ځان سره ډک دی اوبو ایښی دی، دې سره به څه کوئ، دې سره به داسې کوئ چې دې کې به کله کله څه شمار نه چې دومره شمار بس چې څو ځله ووایې نو داسې به هغې کې دا لاس دواړه ډوب کړي، دا دواړه لاس په هغې کې ډوب کړي، لامده به یې کړي او په دې مخ به یې راکاږي، په دې مخ باندې به یې راکاږي. بیا به خپل تسبیح شروع کړي، هغه یاد شمار خو به تا ته یاد وي، بیا به هغه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین شروع کړي، یې به بیا به څو ځله چې ووایې بیا به دغسې ډوب کړي. بس چې دا یو سل ولس پیرې کې ته داسې یو لس 12 ځله دا وکړي، څه خصوصیت شامل نه دی، دا څه دپاره دي، دا د عاجزۍ دپاره دی. دا ډېرو غټو بزرګانو موږ ته اجازه راکړي، زه تاسو ته اجازه در کوم دی انشاءالله العزیز تاسو وګورئ چې هغه کارونه چې تاسو د دنیا وظیفو باندې به ستړي شوي یې نه به شوي، لیکن انشاءالله ته وګوره چې ستا کارونه څنګه الله پاک په دې وظیفې په برکت سره کوي. نو بیا به کله کله داسې کوي، دا د عاجزۍ نشاني ده، دا د عاجزۍ دپاره دي، په دې مخ به دا لامده لاس راکاږي، او بیا به چې دی نو خیر دی که اوبه ډېرې یخي لږ نه ده ګرمې کوي، او اوس یخني ده که نه، بعض اوقات مثال دا اوبو کې لاس وایو دا یخ په مخ راکاږي، ساړه به دې وشي، یخني به دې وشي، نو خیر اوبه لغونې په چوله باندې ځان ته ګرمې کوي، هغه ګرمې اوبه خیر دې کېدی، صحیح ده. او بیا چې کله فارغ شئ اخري کې بیا هماغسې درود شریف وایئ، او چې هغه درود شریف 11 پیرې بیا پوره کړي نو بس بیا به چې دی نو ښه د زړه نه او په جړا جړا کې به د الله نه خپل مقصد وغواړي. ته وګوره انشاءالله العزیز چې ستا مقاصد هغه مقاصد چې هغه بالکل تا ته ناممکن ښکاري، تا ته هغې څه اثرات نه ښکاري چې دا به هم کله پوره کېږي، هغه به انشاءالله ته وګوره چې څنګه الله ورته مخې کولاوي، بندې لارې به درته الله کولاو کړي انشاءالله العزیز. خو د زړه نه بیا دعاګانې وغواړئ او موږ ته هم دعاګانې کوئ، الله مو خوشحاله ساته. داسې وظیفه مې درکړه چې انشاءالله العزیز تاسو به عمر بر ماته دعا کوئ، ځکه چې ستاسو هغه کارونه چې هغه تر اوسه پورې نه دي شوی به نن کېږي انشاءالله العزیز. الله پاک مو خوشحاله ساته، الله مو د هر غم وساته، الله مو د هر تکلیف وساته، الله دې ستاسو د مونږ ټول مشکلات د خپلو خزانو نه حل کړي، الله سره څه کمی دی، الله دې مونږ لوی بادشاه د اسمانونه او ځمکې دا ټول هر څه د هغه په قدرت کې دي، الله دې مونږ ټولو مدد وکړي او حفاظت مو وکړي، الله مو خوشحاله او آباده لره. الله دې دنیا مسلمانان چې دنیا په کوم ګوټ ګوټ کې دي الله دې ټولو ته خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې غمونو تکلیفونو مصیبتونو مشکلاتونه ټول محفوظ وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب